یاد ساتئ موږ دلته ستاسو د بچو دلته دا پوره امن ساتئ دپاره ډېره قیمتي ده خو په نوم په دروغو الزاماتو لګېدل په نوم باندې ډېره د شرم خبره ده ډېره د سمعه ده زرداري ته وایم نواز شریف ته وایم فضل الرحمن ته وایم تاسو ټول دلته کې راغونډ شوئ او سره دې چې دومره ګرمي ده وختونو کې چلولې دی او چې کومه زبردست طریقې سره تاسو مونږ سره زمونږ مشرانو سره پاکستان تحریک انصاف سره عمران خان سره تاسو ودرېدئ زه په تاسو باندې اول آفرین ویم او هغې نه پس زه په تاسو باندې فخر محسوسوم ځکه چې تاسو هغه طاقت یې تاسو هغه خلک یې چې هغه په سخت وخت کې چې کوم هغه تکلیف دې مرحله وه هغه وخت کې تاسو ودرېدئ د احتجاج کال ورکړو مونږ دلته کې راغونډ شو تاسو ته خو یاد دي که نه دا ټول چې دلته کې مونږ موجود وو په هغه ټایم کې مونږ یو پرامن احتجاج کړی و دومره تکلیف مونږ چاته نه ورسولې دلته کې چې کوم بوټي دي هر یو شي خیال ساتل شوی و سره د دې چې په هغه مجمع کې هم شرپسند عناصر موجود وو خو مونږ دا تحریک چونکې زمونږ مشر قائد عمران خان صاحب مونږ ته دا سبق ښوولی و چې مونږ به دا تحریک په پرامن طریقې سره کوو که تاسو یاد شي دلته کې دومره هم مونږ چا له تکلیف نه ورکړی نه مونږ چا سره زبردستي کړې وه خو هغې نه پس دا چې کم مهم وچلېدو زمونږ باندې زمونږ په ورکرانو باندې زمونږ په مشرانو باندې دا چې کومې طریقې سره زمونږ کورونو باندې چاپې ولګېدې زمونږ په حجرو باندې چاپې ولګېدې زمونږ په ورکرانو باندې چاپې ولګېدې په مونږ ملګرو باندې کیسونه جوړ کړی شو هغه زمونږ وروڼو نه وځي چې کم ظلم زمونږ سره شوی دی زمونږ ورکران چې کم شهیدان شوي دي زمونږ مشر سره چې کم ظلم اوس هم شروع دی دا زمونږ زړه نه وځي او دا راتلونکي وخت کې دا یاد ساتئ چې دا چې کم ظلم دوی کړی دی دا انشاءالله د دې هغه ازار چې کم دی دا به د دې بچو ته هم انشاءالله رسي هماغسې ولاړي چې څنګه مخکې ولاړ بله دا ګوره مونږه ټولو ما په جلسو کې هم دغه شانتې وي انشاءالله هغه به وزیر اعظم جوړوي ستاسو په دې باندې او قانون مطابق به فیصلې کوو مونږه د بیروني طاقتونو آرډرونه نشو منلی مونږه خپل ملک دی زمونږ خپل قانون دی زمونږ خپل اسمبلی ده که دا صوبایي ده او که مرکزي ده مونږ به خپلې فیصلې د خپل قانون مطابق کوو دې کې د چا بل څه کار دی چې هغه په مونږ باندې د فیصلې مسلط کوي نو مونږه د بیروني چې کوم فیصلې په مونږ باندې مسلط کېدو کوشش شوی دی هغه مونږ بالکل نه منو ریکارډ کوو او ورسره دا وارننګ هم ورکوو چې دا ډېر وشو زمونږ مشر دغه رهایي چې کم دی هغه ټول نه وړومبنې زمونږ مطالبه ده چې هغه دې منظور کړی شي د چا په وینا چې دا زمونږ مشر هغه په جیل کې بند دی د هغې خلاف چې باقاعده طور باندې انکوایري وشي د هغې خلاف چې باقاعده
جوډیشل انکوایري وشي او هغه خلک پکار داده چې قانون کټهرې لاندې راشي او هغوی ته د هماغه شانتې سزا ورکړی شي. سوچ چې عوامو کومه خوښه د هغې مطابق دی دا چې څومره غلط فارم 47 شوي دي دا د ټول واپس کړی شي او زمونږ چې څومره سیټونه برابریږي په مرکز کې او په صوبو کې پکار دا ده چې هغه مونږ ته واپس شي او زمونږ حکومت د پاکستان طریق انصاف حکومت په مرکز کې او په پنجاب کې هم بیا راشي او انشاءالله که مونږ دا تحریک جاری ساتو چې څنګه تاسو روان کړی دی انشاءالله راتلونکي وخت کې زمونږ دا مشر به رها کېږي انشاءالله یو ځل بیا به زمونږ وزیر اعظم عمران خان دپاره به آواز اوچتو او مونږ به په هر صورت کې د خپل مرکزي قیادت او بیا د خپل صوبایي قیادت هغې چې مونږ ته څنګه حکم کوي انشاءالله مونږ به په هغې باندې عمل کوو او زمونږ د ژوند زمونږ د صوبې د حکومت زمونږ د سیاست صرف دا یو مقصد دی انشاءالله چې مونږ به خپل مشر عمران خان صاحب هغه به د جیل نه رها کوو او دوباره به انشاءالله خپل چې کوم وزیر اعظم کرسی ده په هغې باندې به انشاءالله کېنوو او دا د ملک تقدیر به انشاءالله دا به مونږ بدلوو ځکه چې زه دا وینم تاسو نو مخکې یو او تاسو به راسره یې انشاءالله او اشفاق صاحب هم خبرې وکړي خلیق صاحب هم خبرې وکړي او نه ونه کړي شي او دولت زما د زړه خبرې وکړي نو انشاءالله خبره مختصر کوو انشاءالله مونږ به روزو د پارټۍ د وینا مطابق روزو به انشاءالله دا پارټي د چا ده خو زموږ پارټي ده که نه اوس یې دا مونږ ته پرېښې ده او زه دا ته وایم که مونږ رانوتو نو زموږ د کور زنانه به راوځي نو زموږ دپاره بیا د شرم دا مقام وي چې زموږ زنانه راوځي زموږ ماشومان راوځي زموږ دا ینګسټر راوځي او موږ همدغه شان غلې ناست یو او عمران خان په جیل کې پروت وي نو دا به انشاءالله دې ته خبر نه پرېږدو مونږ به روزو به که نه چې کله عمران خان د کورسۍ نه کوز شوی دی نو مونږ راوتو احتجاج باندې راوتو چې کله عمران خان کال کړی چې لاهور ته د کې پي نه ټول لاول مونږ رسېدلي په مونږ شیلنګ شوی دی چې کله عمران خان اواز کړی دی چې لاهور ته راشي زمان پار ته نو مونږ روژه دیمه روژه مالته تېره کړې ده نو مونږ انشاءالله راوتي یو او چې کله بیا کال وکړي نو بیا به هم انشاءالله روزي الفاظ خبره ده مونږ دا وو چې د دې انویسټیګیشن صفه وشي او چې کوم خلک دې کې انوال وو دای ته سزا ملو شي زموږ ساده خبره ده ځکه چې لبټي چوک ته چې ځي چې پیدل روانېږي چې کم از کم کور کمانډر هاوس ته رسي نو کم از کم 2 غنټې لګي او په لاره تاغي پولیس لین هم راځي چې په کومه لاره ته ځي که نه نو په هغې لاره لاهور کې زه پاتې شوی یم په هغې لاره پولیس لین راځي او په پولیس لین کې هره ورځ هر ټیم 24 غنټې زموږ په پولیس لین کې 1000 کسان موجود دي د لاهور په پولیس لین کې به 16 کسان موجود دي کم از کم 8000 کسان موجود دي نو هغه خلک ولې نه راوته مونږ وایو چې د دې صفا انکوایري وشي او چې کوم دی کې انوال وایي د سزا ملو شي رونو زه په هر ځای کې دا وایم زمون خان نن جیل کې دی او هغه چې کومه سزا هغه ته ملاوي هغه پس سزا ملاوي چې په هغه عمل وکړو کنه موږ به خپل تحریک هم چلو او په دې به عمل هم کوو موږ د هاي کورټ سپریم کورټ مخې ته درنه ورکړو غواړو او موږ هغوی ته وایو چې آخر زمونږ د قاید نه ولا تبه راغلې ده نه ولا توفی راغلی دی نه ولا کورتۍ خرابې شوي دي نه په نه کې څه چل شوی ځکه هغه د عدالت فیصلې کوي هغه د دې ټولې تاسو په ما باندې
تاسو په ما باندې جایز مقدمه ورکړه نو بیا به خان وځي الحمدلله چې دا احتجاج د کومې جنډې به لاندې دی دا احتجاج چې کوم دی دا د 9 مای احتجاج دی دا هغه تاریخي ورځ ده هغه بلیک ډے یې په دې ورځ باندې چې کوم دی زموږ قائد عمران خان صاحب تیر شوي وو په دې ورځ باندې زموږ د ورکرانو شهادت ورکړي دي په دې ورځ باندې زموږ د لیډرشپ بېعزتیانې شوي دي ریاض هم داسې نه کوي کافر هم داسې نه کوي په دې ورځ باندې زموږ د میندو زموږ د خویندو بېعزتیانې شوي دي یاد ساتئ مړه به شو مړه خو دا 9 مای چې کومه ده دا به زموږ نه نه هېرېږي دا 9 مای چې په کوم کال کې راځي انشاءالله په دې 9 مای باندې به موږ راوځو او موږ به د خپلو شهدا دپاره د خپل لیډرشپ دپاره د خپل ورکر دپاره بیا زه داسې سټیج نه اواز اوچتوم